نوجوانان احناف یو تنظیم دی نو زه یم عجیبه خبره ده نن په کلیپ کې تنظیم دی او پرون د مناظرو یو ټیم پیر صاحب خو به تاسو د چارسدي پیر صاحب خو وپېژنئ که نه شیخ الارض والسما هغې چې کله د دیو نه انکار وکړو او هغه دا وویلې چې دا خو واړه واړه ټیمونه راغلي دي او زموږ د دې سره څه تعلق نشته دی نو هغه ټیم ستاسو په خدمت کې درخواست دا دی چې هر کله ستاسو دا تنظیم دا تاسو یو ته تنظیم وایه او د پیر صاحب په نظر کې او ستاسو د خپل قول مطابق دا یو ټیم دی نو ولې موږ درته کباړیان ښکارو چې موږ به په ټیمانو پسې کړو موږ درته کباړیان ښکارو چې په موږ باندې به ټیمان چیته وایي چې ورېږه په پېښور کې ټیم دی چیتې که او په مومندو کې لوټه دی چیتې که او په چارسده کې وزو بالټۍ دی چیتې که موږ ته کباړیان ښکاري چې وروره په نوجوانان احناف په پېښور په یو کوڅه کې چې د هغې خوارانو خپله مدرسه هم نشته خپل جومات هم نشته په پردي جومات کې تقریر کوي د هغې ځان له چې کوم دی خپل یو ټیم دی دا چیت که چارسدې ته چې لاړ شه نو مفتي ګورې شاه تحفظ عقاید علماء دیوبند یو ټیم دی هلته لاړ شه هغه چیت که پنجاب ته لاړ شه حق چاریار ټیکه نو موږ به په ټیمانو پسې ګرځو موږ به ټیمان چیته وو نو ولې را باندې هسې چټي دا لوټې او ټیمان چیته وایي پوه شو سم تنظیم را مخې ته کوي د اشاعت التوحید و سنت مقابل ټولې دنیا منلی دی چې جمعیت علماء اسلام او اشاعت التوحید و سنت د یو بل سره مقابل دي د یو بل سره لکه څنګه چې د جمعیت علماء اسلام حیثیت دی دقسې د اشاعت حیثیت دی څنګه چې د وفاق دی دقسې د وحدت دی صرف که تنظیم ویستی او اعتماد ویستی او مشران ویستی لکه څنګه چې دا دی نو دقسې باقي پاتې شو دا زموږ د وفاق المدارس صدر او دارنګې د جماعت امیر او دارنګې صوبایي امیر هغه به موږ د کوڅو په مولانو پسې دغه کوو چې ورېږه به پلانکۍ کوڅه کې یو مولا دی پوه شو هغه دستخط غواړي زه له د شیخ طیب صاحب دستخط راوړم شیخ طیب صاحب دومره اوزګار دی چېرته الحمدلله په زرونو علماو طلباو ته درسونه ولې نه کوي چې دا په دې پسې منښتې چې ورېږه د پلانکۍ کوڅې ټیم چیتول غواړي د پلانکۍ کوڅې ټیم چیتول غواړي نو صاحبه که د اعتماد خبره یې څنګه چې تاسو دا غواړئ نو دقسې ده درېیمه خبره دیو دا کړې ده چې د مشرانو نه یا تحریر راوړئ یا د هغې نه تقریر ویډیو ریکارډ موږ هم دغه مطالبه ده چې د مشرانو نه تقریر راوړئ یا د هغې نه تحریر راوړئ ورنه په تاسو باندې ګوره بیا د مشرانو اعتماد نه حتی کې چې په دغه صوابۍ مناظره باندې مفتي ګوهر علي شاه صاحب چې هغه ستاسو د جماعت یو معتمد کس دی هغه پیر هم دی ملا هم دی مفتي هم دی شیخ الحدیث هم دی او دارنګې ستاسو د جمعیت علماء اسلام ایم پی هم دی اوس وخت هم امیدوار دی غالبا چې دغه ایم این ای سیټ ته ولاړ دغه دی هغه هم امیدوار دی جي نو چې هر کله مفتي ګوهر علي شاه صاحب ستاسو اوس هم امیدوار دی نو ستاسو مشر دی لہذا د مفتي ګوهر علي شاه صاحب نه دستخط راوړئ چې څو پورې پیر صاحب ستاسو تایید نه یې کړی د هغې پورې موږ ستاسو باندې د سر نه موږ اعتماد ولې چې ستاسو د خپلو مشرانو نه باغیان روان یې انشاءالله العزیز دا پیر صاحب هم څه وخت پر هغه خپلو کراماتو باندې رانیسي نو لہذا دا ټولې د تیښتې لارې دي دا ټولې د فرار لارې دي کوم مناظره کوئ د تایید په مقابل کې تایید او دارنګې چې کوم دی د مناظرې په مقابل کې مناظره که ویستئ چې تایید دی نو موږ دنه تایید غواړو که ویستئ چې مناظره کوو میدان ته راځو د نارنور په شان نو بس میدان ته راشئ انشاءالله العزیز چې مناظره وکړو باقي پاتې شو دا چې تاسو دا خبرې کوئ چې یاره د صوابۍ په مناظره کې وشولو تاسو مفتي مجتبی صاحب دغه نه ویستو د تنظیم نه ویستو نو صاحبه دا تا هغه دروغ ویلي چې انشاءالله العزیز د دې خبرې وضاحت به زه ستا نه وغواړم او دا خبره به ته ثابته کړې که ثابته نه شو نو دغسې به بې ذلیله شي انشاءالله لکه څنګه چې په دې نورو دروغو باندې ته ذلیله شي وایي مفتي مجتبی صاحب او دغه مشران دا ستاسو د مناظرینو تنظیم چې کوم هغه وایي مناظرې ولې نه کوي نو هغه مناظرې ځکه نه کوي چې هغې د مولانا وحید الله وحدان صاحب په شان خلک پیدا کړی هغه مناظرې ځکه نه کوي چې هغې د مولانا عبدالرزاق صاحب په شان خلک پیدا کړي دي هغې مناظره ځکه نه کوي چې هغې د قاري یاسین حنفي صاحب غونته کې خلک پیدا کړي زمونږ اوس مشران که هغه مفتي پیدا احمد رباني صاحب حفظه الله دی که مفتي توصیف احمد صاحب حفظه الله دی که مفتي مجتبی عامر صاحب دی او دارنګې مفتي شریف حسین صاحب دی یا نور زمونږ مشران دي انشاءالله العزیز هغې به د عزت په دې تاجونو باندې په دې تختونو باندې ناست دي او دا باطل به ذلیله کېږي انشاءالله العزیز او دا به الله پاک د دې طالب العلمانو په لاسونو باندې ذلیله کوي او موږ دپاره د غټ تایید خبره ده انتهایي احترام سره ستاسو ډېره شکریا ادا کوو چې دا خبره مو تسلیم کړله چې موږ خو د جهان کمزوري خلک یو او تاسو چې کوم دی مولانا وحید الله وحدان صاحب ته وایي چې ته ډېر لوی عالم الحمدلله ثم الحمدلله په دې خبره دې ډېر شکریا ادا کوو بلکل دا خبره زموږ مقصد و
او په دې 3 کاله کې د اهل باطل سره په دې مبارزه کې موږ دا خبره ثابت کړه د اهل باطل د خلې نه راووتله موږ ته دا ویلو چې تاسو د خلاصي مولا نه د علم النحو مولا نه د تغیر پړاوولو قابل هم نه نن الحمدلله ومنله چې موږ به خلاصي پړاو موږ به علم النحو پړاو د جهان کمزوري خلک یو تاسو ډېر لوی علماء